د ایران نوی سپریم لیډر مجتبی خامنای یو ډیر د بنګ بیانات جاری کړي دي. ډیر اهم پوینټس باندې خبرې کړي دي. د ایران نوی سپریم لیډر مجتبی خامنای یو ځل بیا خپل دشمن ته په خپل تقریر کې قراره جوابات ورکړي دي. څلور ډېرې غټې خبرې د ایران سپریم لیډر مجتبی خامنای کړي دي. څه ویلي دي راځئ ډیټیل سره په خبره کوو. ټول نه لومړنۍ خبره دا کړې ده چې ایران سپریم لیډر دا ویلي دي چې د شهدا د خون بدله به مونږه ضرور اخلو. چې کم زمونږه د ایران اهم خلک یا عام خلک وفات شوي دي په دې جنگ کې شهیدان شوي دي نو د هغې بدله به مونږه ضرور اخلو. دویمه خبره دا کړې ده چې ابنای هرمز به بند وي. ابنای هرمز د عراق د ایران داسې لاره ده چې په دې باندې ټول ملکونه تجارت کوي. په دې باندې ټول ملکونو بحري جهازونه تیریږي او سمندري لاره ده. نو دا ایران دا لاره اوس فلحال بنده کړې ده. نو ایران دا وایي چې دا ابنای هرمز به بند وي او بل طرف ته امریکا وایي چې که دا مونږ وغواړو امریکا وایي نو دا لاره مونږ یو ګنټه کې کولاولی شو. خو بل طرف ته ولا ایران وایي چې دا به بند وي دا ته نشي کولاولی. لکه دلته هم یو اس ته یو چیلنج ورکړی دی چې دا به بند وي. دا چې کله مونږ وغواړو مونږ به کولاوو. نو ګوره چې دغه ابنای هرمز چې کومه لاره بنده وي نو دې سره ګوره پټرول هم ګران شو. دې سره ګوره ټولو ملکونو ته مطلب نقصان دی. څومره هم خلیج ملکونه دي هغې ته هم نقصان دی. څومره هم پاکستان انډیا بنګلادیش ته هم نقصان دی. عرب ملکونو ته هم نقصان دی. ایون چاینا ته هم پکې نقصان شته دی. بل درېیمه غټه خبره د ایران نوي سپریم لیډر مجتبی خامنای کړې ده چې د مشرقي وسطا ټولې اډې دې بند کړلی شي ورنه مونږ به جنګ جاري ساتو. مشرقي وسطا کې چې څومره هم د یو اس هوایي اډې دي د یو اس ټکانې دي نو هغه دې بند کړلی شي ورنه موږ به خپل جنگ جاري ساتو. بل ورپسې څلورمه چې کومه غټه خبره کړې ده د ایران نوي سپریم لیډر مجتبی خامنای هغه ویلي دي چې زموږ د عوامو اتحاد به همیشه قایم و دایم وي. که چېرې زموږ د دشمن دا خیال وي چې دی به دلته رجیم چینج وکړي یا دې حملو سره یا دې جنګ جګړو سره به زموږ په منځ کې دی نا اتفاقي راولي نو دا د هغه یو سوچ دی. زموږ اتحاد نه ختمیږي. موږ عوام او حکومت به همیشه اتحاد سره یو او چې کله موږ اتحاد سره نو د موږ لا هیڅ کله هم مطلب شکست نشي راکولی. نو د ایران نوی سپریم لیډر مجتبی خامنای خپل دشمن ته قراره جواب ورکړی دی. یو طرف ته که مونږ وګورو د دغه یورپ ملکونو یا دغه یو اس ای چې کوم شو دی چې صدر هر یو وي خو دی یو خپله پالیسي زموږ ملکونو دپاره جوړه کړي. که هر یو صدر راځي نو هغه په هغه پالیسۍ باندې عمل کوي. نو دغه رنګ ایران که چېرې سپریم لیډر بدل هم شو خو دی اوس خپله پالیسي دا جوړه کړې ده چې دا فلانې ملک زموږ دشمن دی او دی نه به مونږ یا خپله بدله اخلو یا دی سره به مونږ دوستي داسې په اسانه نه کوو یا دی سره به چې زموږ کوم کلیشز دي هغه به جاري ساتو یا په دی باندې به مونږ ټرسټ نه کوو. نو د دی به خپله یو پالیسي وي چې د ایران نوي سپریم لیډر خامنای مجتبی خامنای چې کوم دی هغه په هغې باندې روان شوی دی. نو په دې ویډیو کې د ایران نوي سپریم لیډر مجتبی خامنای حوالې سره دا اپډیټ شو. څلور غټې خبرې چې کومې کړې وې په خپل پریس کانفرنس کې همې در سره شریک کړي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.